که په سړی باندې قرباني فرض سړی به قرباني کوي چې په کوم کس باندې قرباني فرض قرباني به هغه کوي د یو بل قرباني نشي کولی زنانه داسې ده چې هغې سره دلته چې کوم زمونږ رواج دی 2 تورې سره کوي 3 تورې سره کوي 4 تورې کوي یوه زنانه ده دومره سره ورسري او بل روپۍ سره نشته نو په دې زنانه باندې قرباني نشته اوس که یوه زنانه ده هغه سره 2 تورې سره ورسري 3 تورې سره ورسري او دې زنانه سره د 5 جوړو نه کپړو نه سیوا ورسري دومره جوړې دي چې یا 15 جوړې دي 20 جوړې دي استعمالې نه دا استعمالې 2 جوړې 3 جوړې استعمالې دا نورې څو هسې ورسرې خو دي نو په دې زنانه باندې قرباني فرض ده دې باندې زنانه باندې قرباني واجب ده چې دومره کپړې ورسري چې 2 15 جوړې 10 جوړې 15 جوړې او دا استعمالې 15 جوړې دا رنګ 10 جوړې څو هسې ورسري او 2 تورې سره ورسري په دې زنانه باندې قرباني فرض ده به قرباني کوي یعنی یوه زنانه دا جوړې څه کمې دي 15 جوړې دي څه خو دې زنانه سره نغدې روپۍ دغه ورسري او 2 تورې سره دي دا به حساب وکړي چې 1,57,500 روپۍ جوړېږي په دې زنانه باندې قرباني فرض ده قرباني به کوي بله مسله دا ده چې که داسې یو شی هم نه ستاسو خو نشته خو کپړې څه ډېرې پرونۍ خبره ته وکړم پرون یو کس جومات ته راغلی وایي زما زنانه ده بیبي مې ده او 70 جوړې دي 70 په دې باندې قرباني شته که نه نو 70 جوړې دي او کمې جوړې دي وایي هغه جوړې دي چې 5,000 او په 10,000 روپۍ اخیستې دي نو تاسو وایئ چې دې باندې قرباني شته که نه په دې باندې په طریق اولا باندې قرباني به کوي دومره جوړې چا سي نو قرباني به کوي دا مسله ده او تاسو ما وی مسله زمونږ په معاشره کې دا الټه ده کو زنانه باندې قرباني فرض دي سړی وایي زه به قرباني وکړم هسې نه څوک راسي ملنډې وکړي نو د ملنډو شی نه قیامت په ورځ باندې الله رب العزت فرمایي الله ستاسو مالونو ته نه ګوري الله ستاسو زړه ته ګوري الله ستاسو تقوا ته ګوري تقوا په دې وخت کې دا چې تا قرباني فرض دي وکړه که په زنانه باندې فرض دي زنانه دې وکړي که په بچي باندې فرض دي هغه دې وکړي بچي مسله دا ده زمونږ په دې پښتنو معاشره کې ټول اکثر یو ځای اوسېږي بچي او پلار یو ځای اوسېږي لکه دا بچي ټوټل پیسې دا پلار نه رالېږي او بچو سره 1 روپۍ هم نه په جیب کې ځان سره پیسې نه ساتي یا په بینک اکاونټ کې ځان سره پیسې نه ساتي نو بالکل پلار به قرباني کوي بچو باندې به نشته که بچي داسې چې پلار نه پیسې رالېږي او ځان سره پیسې ږدي ځان سره سنبال کړي او دومره پیسې ورسره خپلې پیسې چې 1,57,500 ته رسي پلار نه پیسې رالېږي خو ځان یې په بینک کې میښودي ځان نه پیسې ساتي دومره پیسې ورسره چې 1,57,500 روپۍ ورسره نو بچی هم قرباني کوي پلار هم قرباني کوي په دواړو